چې تحصیل کې نو د دې امپلیمنټیشن د پاره بستا سره هدایت پکاري نو د هدایت د پاره بیا تا ته دا ویلو چې ګوره ستا سره چې هدایت راشي نو د هغې دپاره یا خو به یې ته منې یا به یې نه منې چې کله یې منې نو د منېتو طریقې درته ښیي نو تا ته څه وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني بیا په کشتۍ کې سورېږي وی دا سنت نه دی د پیغمبر سنت د دې مثال د کشتۍ دی چې څوک کشتۍ ته وختو بچ شو چې څوک د کشتۍ نه بار پاتې شو څه شو ډوب شو نو که کس سفینه نو دا اتبعوني نو څه جلب وشي یحببکم الله خدای به د باندې مین شي یو خدای چې ته په خدای مینې یو دا چې خدای په تا مینې په دې کې ډېر لوی فرق دی زه وایم یاره زه کابل په خلقو مین یم په حافظ اسرار صاحب خو ما ته پته ولګي چې اسرار صاحب په ما ډېر مین دی نو دا به یو قسم له انتهایي غټ کریډټ یې که نه نو یحببکم الله نو چې د خدای په تا مین شي نو ټول نه غټه خبره څه ده ویغفر لکم ذنوبکم ستاسو ګناهونه به داسې پټ کړي چې اړو چاته به یې پته ونه لګي وایي د قیامت په ورځ به خدای پاک یو سړی ځان ته نږدې کړي ورته وایي زما بنده په منګوره کې دا چل کړی چې کراچۍ ته تللی وې نه دا چل دی کړی ملایا ته چې تللی وې نه دا چل کړی امریکې ته چې تللی وې نه دا چل دی کړی وی دی به وایي چې یا خدای پاکه انه قد هلکا لکه زه خو هلاک شوم هغې خدای ته خو ټول هر څه پته ده وی بیا ورته وایي چې زما بنده ما په تا هلته پردې اچولې وې دلته هم زه په تا پردې او هغه اتلس زره قامه به ورته زیرېږي چې دا د خدای پاک د ټول نه نیک بنده دی نور دا ولې یغفر لکم ذنوبکم نو موږ خپل الله ته ډېر زیات محتاج یو چې زموږ کوتاهۍ باندې هغه پردې راواچي نو هغه وایي که نه وایي که نیتونه په مخونو ښکارېدی که نیتونه په مخونو ښکارېدی هر کس په د بل کس نه پټېدو خو خدای پردې راچولې دي نو تاسو وایي ډاکټر صاحب ښه سړی دی او ډاکټر صاحب وایي تاسو ښه سړي یې دا د څه برکت دی دا د هغې پردو برکت دی نو الله دې په موږ خپلې پردې راواچي ویغفر لکم ذنوبکم بیا والله غفور رحیم بیا ورته وایي چې ګوره یو بل کار وکئ تاسو د دې غټو غټو نه ځان ساتئ دا واړه واړه به راته موږ معاف کړو دا دې اوس چې کومې خبرې کولې چې جمع بین الصلاتین او دا په دې هغه ما تا نه نیسي هغه تا ته وایي دې کې ته خپل ریسرچ وکړه چې په کوم شي دې تسلي وشوه نه وکړه نو د تایلنډ تبلیغیان تللي نو تایلنډ نه واپس ملیشیا ته راتلل نو هغې یو ګروپ یې جمع بین الصلاتین کو بل وی نه کوو نو یې خره چې نه کوئ نو هغه په ویګن کې نو هغه جمع بین الصلاتین د هغې یو هسې ټیکنیکل خبره ته کوم چې وختونه درې دي یو د زوال نه پسو د نور پریوتو پورې دی د زوال نه پسو د نور پریوتو پورې دی نو په دې کې یو ماسپښین مونځ راځي یو مازدیګر دا دوه مونځونه ته یو ځای کولی شي دا یو پورشن دی د وخو د ټایم 3 پیسز دی نو یو دی د زوال نه پسو د نور پریوتو پورې یو دی د نور د پریوتو نه مخکې د سبا د خطو نه پسو د نور د خطو پورې دغه ټایم دی دوه ټایمونه شو او دریم د نور د پریوتو نه پسو د سبا د خطو پورې دی نو په دې کې دوه مونځونه چې هغه ته یو ځای کولی شي نو هغه وایي دې کې تا ته اختیار دی نو هغې یو تبلیغیانو نو هغې یو هغه وایي موږ جمع بین الصلاتین کوو جو د ماسپښین مونځ یې وکړه مازدیګر یې وکړه جو ویګن را روان شو ویګن والا بیا ودرېده نه جو چې نه ودرېدو جو دیب نه چې رالل جو ماسخوتن جو قضا شوی دی نو کله کله دی چې ته بل په واقع جی ټي ایس والا ته وایي ته ودرېږه زه مونځ کوم هغه وایي زه نه ودرېږم هلته ودې کړی و که نه نو هغې ته بیا زیرېدل چې تاسو خو په وخت وکړو او موږ بې وخته وکړو نو څه وایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه دا غټ غټ ګناهونه مه کوئ نو نکفر عنکم سیئاتکم موږ به تاسو له دا وړې وړې خبرې تاسو ته معاف کړو که هغه چا جمع بین الصلاتین کړې وه که چا نه وه کړې دا وړه خبره وه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو پلاني کلي ته لاړ شئ بنو قریظه وله د مازدیګر د مانځه نه مخکې چې ورسئ په دې لارې کې د مازدیګر د مونځ وخت راغی بعضې صحابه وی پیغمبر ویلي چې مونځ به هلته کوئ بعضې وی چې هغه دا مطلب نه هغه وی چې تیز ځئ چې هلته ورسئ اختلاف پیدا شو نو بعضې کسانو هلته مونځ وکړو بعضې ونه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دواړو ټیکو کړو دې ته وایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نو د غټو غټو خبرو به خیال ساتو وړې وړې خبرې خدای پاک وایي نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما تاسو له به د عزت ځای درکو نو زما ستا ذمهواري دا ده چې په غټو غټو خبرو کنسنټریټ کو چې دا موږ کوو که نه کوو
نو ورپسې تاسو ته وایي چې کله غټې خبرې نه کوې نو ته به دوه کاره کوې یا خو به ته نافرماني کوې د که یو سړی ما ته وایي دلته کښېنه زه هم نه کښېنم دا نافرماني ده او یو سړی وایي چې دلته په دې کرسۍ به نه کښېنې ته وایي چې ته څوک چې ما منې کوې زه کښېنم نو یو جنگ دی یو نافرمانی ده نو جنگ نافرمانی ته عصیان وایي نو ومن یعص الله ورسوله نو څوک چې نافرمانی کوي نو ویتعد حدوده او د پولې نه اخوا وړي نو یدخله نارا بیا به زه ورته داخل کړم اکه نه جنگ کې نو هغه لپاره الفاظ د جنگ دي ومن یحادد الله ورسوله که د خدای د رسول سره جنگ کې وی جنگ څنګه وی دا بابا مري وی دې پوه شو ډاکټر صاحب ورته وی چېرې تا د طبیعت خو ښه نه دی او ستا دغه چې دی بلډ شوګر چې دی دا ډېر زیات شو یا ستا هیموګلابین ډېر کم شوي دی تا ته دوره ټرانسفیوژن به وکړل او اوس بېهوشه دی چې په ځان پوه شي وی لکه پټواري راوله وایي څه وایي ټول جایداد په زامنو پسې لیکمه دی لور لته یو خس نه ورکوم دی اوس خدای له په جنګ ورځي خدای پاک ورته وایي چې دا پرېږده چې ستا نه سا وخېږي دا بیا د بل چا دی خدای وایي نه دا به زه په خپلو زامنو پسې لیکم وایي په هغې غریبي پسې ولې لیکې نو هغه بیا دی جوړ شي نو چې جوړ شي نو هغې زامنو پسې خو ده لیکلی نو زوی بیا څه کوي وایي په تندر یخی وایي سا یې مري نه نو هغه جایداد خو په هغه پسې جو هغه لوپرۍ شروع کړي چې لوپرۍ شروع کړي نو لوپرۍ کې مرګ وکړي چې مرګ وکړي نو بابا ته وایي اوس به د دې کلي نه تاسو وځئ مونږ پکې روغه کوو نو بیا بل ځای نه د هغې لور کره لاړ شي چا کومه ده محرومه کړي هغه هلته واده شوي په بل کلي کې وی دا د کابل دی وی دی به ځي دغه ته تختبند ته نو په تختبند کې عقل ورو هده شوي او هغه ورته وایي راځه بابا چې زه دې محرومه کړی وم زه هغه یم دې ته وایي ومن یتعد حدوده دې خدای له په جنګ ورځي او دې پولې ماتوي نو کم خلق چې پولې ماتوي نو فإن له نار جهنم خالدا فیها دواړو دپاره ویلي ذالک خزي العظیم دا شرمول دي بل ته څه وایي عذاب مهین زه به ولې داسې عذاب ورکوم چې سپک پی کړم نو موږ به الله له په جنګ نه ورځو په پرځولو به نه ورځو الله چې کوم حدود موږ ته ښولي دا یې پورې به یې کوو د هغې نه پسې به اخوا نه ځو چې کله پسې ته اخوا لاړ شې وایي لکه په دې ملک کې به د چا قانوني وی دا د خدای په نوم تا نه ویلو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله تا ویلو قید اعظم چې دا موږ د اسلام یو سټیټ ستا اوس کوم چیف اف سټاف چې دی هغه وایي دوه ریاستونه یو مدینه ده یو پاکستان دی نور په دنیا کې یو ریاست د سره نشته نو په دې کې به د چا نظامي وی نه د والي صاحب په زمانه کې به رواجي یا به د هغه قانوني او زموږ په زمانه کې به یا د مشرف قانوني یا به د بوټو قانوني دا ته پولې ماتې وایي چې نه دې کې به نه د سوات رواج نه د بونیر رواج په دې کې به صرف د الله قانوني که الله وایي چې اوشر ورکا نو موږ غنم اوس کړي اوشر به ورکو او که الله وایي چې زکات ورکا نو زکات به ورکو او که الله وایي چې د زوی دوره دی د لور دوره دی نو دومره به یې موږ خدای له به پرځولو نه ورځو نو زما ستا په ذموارو کې یو غټه ذمواري د الله سره تعلق دا ده چې د خدای سره پرځولو مه کوو د خدای سره نافرمي نه کوو بلکې موږ کوشش کوو چې د الله سره خپل تعلق ښه وساتو د الله سره د ښه تعلق ساتلو لپاره الله تعالی موږ ته یو په مختلفو طریقو پوه کړي یو نو یو پکې دا ده یو طریقه چې موږ ته ښوولې ده هغه دا ده چې تاسو به خدای پاک ته ځان لږ وزګاروئ نو ځان د وزګارولو دپاره موږ ته یې ویلو چې ګوره ته داسې چلو کا ٹھیک شو ځای مې برابر شو جزاک الله یو کار به کوه دا ډېر آسان دی تفرغ لعبادتي په دې خپل اکټیویټیز کې په دې خپل پرفارمنس کې زما عبادت له ټایم ورکا وی حج دی وی حج له نظم ویولې وی زه کلینک نشم بندولی څلوېښت ورځې چې سړی کلینک بند کړي د ورځې 100 مریضان ګوري نو الله ورته دا غاړې وایي چې دا کلینک بند کړه که نه لږ ماله ټایم راکړه نو مصري صاحب ته وایي او دیاړمار ته چې کله بانګې ویلې جومات وخت شو نو ما ته لږ ځان وزګار کړه که نه نو راشه ماسپښین لمونځ وکړه نو بیا لا مثاله لګوه وایي نه د مازدیګر به ماښام به بیا یو ځای وکړو نو ته ځان نشې وزګارولی که نه نو دوکان ته نشي بنولی کارخانه نشي بندولی آفیس نشي بندولی نو دا ته ځان نه وزګارې که نه نو الله وایي که دې ځان وزګار کړو ته خبرې املأ صدرک غنن زه به ستا سینه د غنا نه ډکه کړم هېچا ته به دې کنډو نه وي ستا سینه به د غنا نه ډکه کړم او بل واسد فقرک ستا را محتاجي به لرې کړم
نه په موږ په پوخا به کراچي کې ګور په موږ په سواد کار نه کوو دا د دې علاقې د خلک پکې ډېرو مزدوري به کوله نو وی یاره A ډیوټي دا B ډیوټي دا C نو چې کوم سړی A B C ټولې کوي نو هغه بیا نه دی سم یاره دا خرچې به چاپلار پوره کړي دا بېره دی نه کېږي نو الله وایي چې ته زما منځونو ته نه وزګار نو زه خو املا او صدرک غنان زه خو به ستا د غنا نستینه ډکومه خو که ته یې نه کوې نو املک صدرک فقرا ولا زه به بیا داسې چلو کوم ملعت صدرک شغلا هر وخت به کارونه کوې ولم اسد فقرک بیا ستا فقر نه ختموم نو تاسو 2000 روپۍ دې ګټلې وې هلته هلک راتاو شو او یې زر بیا یې وې سر یې لګېدلې چې دغه ته یې بوتو هغې وي چې سی ټي سکین وله وکړه وي سی ټي سکین په څو کېږي وي په 2000 نه خو غالبا که تا دا مونځ کړی وی شاید چې دا هلک نه وی راړتاو شوی سی ټي سکین ته ضرورت نه وی پېښ شوی نو دا ته چې کوم لایف تېری که نه نو په دې لایف کې دا کمپلسري ده چې عبادت له به ټایم ورکړې نو دا عبادت څه دی نمبر 1 نماز مولانا مودودی یو چت رخ کړی دی هغه چت څه وایي وی ګوره دا 4 स्टोरी बिल्डिंग دی नंबर 1 وی میں آپ کو آسان بنا کے دیتا ہوں نمبر 1 څه شی دی آپ دل میں بات بٹھائے اس پر یقین کرے اس کو کہتے ہیں ایمان چې کله ستا پړه کې خبره کېنه دا خبره ټیک تا جدا ایمان شو پھر اس کو کر کے دکھائے دې ته څه وایي اسلام بیا دا چې کله یې کې نو چې هر وخت د سره یری چې زما الله مایني هسې نه چې رانه خفه شي نه په جرګه کې هم یریږي په دوکان کې هم یریږي چې ووټ ته بیلټ بکس ته ووټ ورته وی نو هم یریږي چې په جلسه او جلوس کې ځې نو هم یریږي نو بیا ته وایي چې میری جسم میری مرضي نو بیا هغه ویریږي چې زما الله زمانه خفه نه شي دې ته څه وایي تقوا څلورم نمبر چت څه دی څلورم نمبر دا چې ته هر کار دومره ښه کې ستا مینه دومره ډېره زیاته شي لکه ته چې الله یینې یا الله کم از کم تا یینې نو ته په 2 بجې ستا چوټي کېږي خو ته 2:30 پورې ناست یې چېرته دا کار غلط رانه شي او ستا په 8 بجې زیري نو په کم په 8 بجې راځې او دا کار د دیاړمار کوي دیاړمارو نه موږ تپوس وکړو یار دې کې لږ اوبه راغله دیاړمارو نه موږ تپوس وکړو چې دا خو مازدیګر دی تا چوټي نه کوې موږ د ما په خیال 200 روپۍ دیاړي ورکوو تاسو سره د بار خلک ډېر دی تاسو به ډېر ورکوئ نو 200 روپۍ دیاړي چې ته ورکې نو هغه د مازدیګر په مانځه کې مزدوري نو موږ مصري ته وایو دا خو ناوخته نه دی نو هغه ویره مثاله وه موږ وی چې بیا خرابېږي